السلام علیکم زه ساقي زمان انصاف یم تاسو په خدمت حاضر یو زه نن په ګولین بارات شوی ولاړ یو چې دا د کده څه د عوامو مسالې دي سنگینه مسالې دي او هغه میډیا سورسي د مشرانو سره راغلي د کلی خلک سره راغلي چې ارسي چې هغه سره راغلي چې سوګي امید د کلی د یو تکلیف راغله دا چې په دغه کلی شیخ سیمرا فلډینا سیمرا زوینا جایداتینه خرڅېدل فاروق خان پراپرټي د بزید توغل خېلو لا چې میشته چې روکول اپ دغه نوم یې رکړی وي چې دغه کلی سلمیاش دا او د دغه کلی په داسار شه چې کی مالیارد د سرپرست څنګه دا 12 فوټالیار دا وازه د کلی د پراج سیمرا مخ په سالر فوټالیار دا وازه د کلی ولته په نوم باندې په رجسټری باندې په انتقال باندې د کلی تعلق چې کله میش دا غریب خلک د خويند مایند نه مټیډه و سونه و قرضه وغسته و میش دا زوینه آباد کړل جوړ میکړل به میش دا د دښینه د ژغرشه چې تو د سلمان نشتا دو به میش وډارېدلی به میش خپل مشرونه ته ورغلی چې د غمیش ته چا سودو وکړی وي اخه کنوادا چې ګول ازه امین خان ملک سرپرست خان دغه علاقې مشر ده هغه ته مې یو فریاد وړ هغه فریاد د میشو یک دوی ته ورسو یک سړي سره به ټلیفونونه کول رابطه کول چې فاروق پراپرټي ولا بزید تو خل ولا د میش چې نه د مشرونه ټلیفون خولي نه د میش نه وخلي میش رشکهونه ولا غریب خلک په دمر تکلیف شه په دمر خرچه شه میش ورغلی د په کیر باندې کښنستلی چې کیر ته کله میش ورغلی کیر ته مې اوریر یاد کو پام پیدا میش دروازه وټه کول یو فریاد یو ژړو یو ننوت مې وړلا چې هغه ننوت یې فریاد په د باندې سار نو 14 میش نه په کیر شه فوټ شو نن تاسو وګورئ د میش ظاهر شاه پیدا یې بو وګوره دا نه میش ورکه مړ دی شي دا نه حکومت ته تکلیف جوړ دی شي میش ته بیماری علاقه دی شي میش شدینا تر تر یې خويند مایند پارین مقصدان پر نسکره شو یې میش یو پوره رامه ودا د برکت شاه بچی دو دغه به ته ور پروت یو کچره پر مړ دوړه وا پر مړه وا میش په فاروق خان باندې 302 جوړای او میش نن دغه وامه ته دغه ګارګاونډونه لکه خلک ته حکومت ته میش د خوځ کوي او ډیپټي کمشنر ته میش مولانا صاحب درخواست ورکړه خو یې سپره د میش څه هیلپ ونه شګړه ونه شله میش دا وی چې حکومت ته په میش باندې د تکلیف ته روشي او د تکلیف مې د حل کې فاروق خان ته باندې د بوج راولي د باو د پرولي او کچره میش ته دا شی حاصل نشي میش دا کلونی 36 کانال جایداد میش په لوی تکلیف شي په لوی بیماری شي په لوی مصیبت څخه کړي یا خو میش په کوخلی یا خو میش جنگ ته به رژیم ملوي تړي ځکه چې 36 کارنل چې بو وليار نه دا و جګړه کوي ولاو میش روډ ته وځي او روډ باندای او دا تنه او دا حکومت میش ته به بیخته مونږ او میش به روډ زوداینا میش له حاله د ارشاهنه ته ډېر مشکوري او میش دغه حکومت ته او دغه عوام مخلصین خلک ته دا تکلیف ظاهرای ظاهر شاه خان ته په ویډیو سره چې فاروق خان دروشي او دغه غریب خلک ته داسل مې خپل تاګه او د کیم جایداد چې خرڅ د سلر فوټه د پسار شل یاردو دا دغه غریب خلک ته ولیکل شي و زه ډېر شکریا ده که و چې نه دا نه ولوی پسات ولوی مصیبت جوړ شي په دې لاول مې دا زوی کړای دی نیم کرنال چې دا وته تا سړا در کاوه په دغه شو ایس لانجه نوی کا څلانجه در جوړېدله دغه ززي ما وریا دغه سټام سره لیکړای دی اسټام یې په دوکا باندې مونږ بیا واپس وخاست او چې کی ما دوه دغه مو گواهون هستا اول هو گواهون پیش کا گواهون نشه پیش جزا په قرآن هلو کړای شو چې در سرپراز مو سره لوس کړای دی دا حکومت ته اپیل کو چې مو سره مهرباني وشي زه غریب سړی مو دغه وسیله د بچون نشته مو غریبات او چې کومه دا ما د مو باندې ورحمېږي د خپل مشرون د مو باندې ورحمېږي دا مسله ده حل نیز سو تو کولا شل چې په دا مالا شاستېږي دا سوال نه ده چې خدای د پرمیر بچو نه پښه تخت کېږي میش دینا پښه د سکارې اخر کار میش چاته وژړی چاته حکومت ته مو وژړل ډي پی او ته مو وژړل کل مشران ته مو وژړل اخر کار میش چاته وژړی د کتاب میش ته یولې ته ربوسیه لیش کې دا حکومت په میش غاورو کې ډي پی او صاحب دا په میش غاورو کې اخر کار میش ته رسو یار وشه کا ته ورن نو بیا سیک زموار دی امید د دغه تیم تکلیف سے مبتلای دغه تکلیف مو خپل ډي پی او صاحب نه ډیپټي کمشنر صاحب ته خپل باندې درخواست ورکړو په جامع المرکز اسلامي شه ادي کا یو پروګرام پاغه شه مو خپل داینه به هند ته ورکړه دا امید د دنه دا اپیل کوي چې د میش په دغه چاره بندې غور فکر کړه ویل نه دا اگر میر کا غریبونی یا خو د میش ټیپک امیر واصله هر شای چار کوي امیر زړینا چار کوي امیر ونون چې سمرا دی هغه دغه تنن تیار دی چې میر ټیپک وخله او میر روډ باندای کچېره میر د ډي پی او صاحب
ایس پی صاحب و هغه نه بعد ډیپټي کمشنر صاحب کا میش په د خبره باندې غور فکر ونه ک به میش اخیری لار دغه دو چې روډ ته غوزي روډ و باندې و میش وټي په کارو خوري د میش خوږه مشرونه دا میش د غالي حال دا څه دا چې منه د قتل نه دا دا چې میش بچیونو نسکارېږي شزینا په تکلیف دي ډېر په تکلیف دي چې دغه نه قسمه بیماری جوړېږي دا چې تاسو وګورئ مکمل لیار یې ایبه او خوشی دا ګان ماندو تر بهږي د ایبه نه کاس نشته دا یار نشته دا پټه ډېر په مصیبت سره کوي میډ ډېر په مصیبت سره شاخي میډ ګوره مړه غام شدي رانز بیماری سرجی میډ نشي کوي دغه د وجه چې میډ د پلیار شته یې بدی تکلیف د میډ غونډه چې سیمرا ډي پی او صاحب دا ایس پی صاحب دا ایس ایچ او صاحب دا نره کلی ول مشرون دي دغه د سرجی میډ سوال کوي زوري کوي چې میډ دا مسله حل کړي تاسو د حل کې خبره اوریدله چې په دا باندې انتظامیه پې کړه چې چا پلاټینا په خرڅ کړي دي هغه یا پې کړه زه لکه مو دا امید ده چې انشاءالله چې دا خبره پر امن طریقې سره حل شي زه صاحب زمان انصاف نیوز اسد کیمرا مې سره اجازت غواړم د خدای په امان